أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. سورة الأعراف 196 نمبر آیت. إن ولي الله الذي یقینا امداد کون کے زما حق ذات، یقینا امداد کون کے زما اللہ دے، اللہ حق ذات تے نزل کتاب اج نظر کڑے دے کتاب چ غیر مراد قرآن دے. وهو يتولى الصالحين او دغه الله تعالی امداد کوي د نیکانو خلکو. د مشرکانو د سوال یو بل سوال جواب دی. بره د مشرکانو باره کې موږ ویل چې مشرکانو به نبی علیه السلام ته دمکیانې ورکولې او ورته به ویل چې زموږ د بتانو مخالفت کې او داسې کمزوري بیانه چې سم نشي کولی، خو دا بتان به دې خرابوي، دا به باندې چل کوي، دې بتانو نه ځان ساته. د هغې د په باره کې مستقل آیات نازل شو. اول ته کې تاسې ولیدل چې قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون. نبی علیه السلام ته الله وویل چې دغه ټول شریکان ورته وویل شریکان هم راولئ او دغه شریکانو سره به شریکه باندې زما خلاف تدبیرونه جوړ کړي. فلا تنظروني بیا به کې ماته هېڅ مهلت هم رانه کوي. مطلب دا چې دغه مشورې دغه محورونه د کېدو نه دي. دغه بوتان نه څه مشوره درکولی شي، نه دغه بوتان څه کار کولی شي، دا هېڅ هم نشي کولی. د دې آیات نه وروسته به مشرکان ویل چې دا خبره خو ټیک ده چې زموږ بوتان نه موږ سره مشوره کې کېناستې شي، نه سرای ورکولی شي او نه څه کولی شي. خو یو بله خبره شته او هغه دا ده چې ټوله دنیا د کفارو نه ډکه ده. دنیا اکثري خلک مشرکان بت پرست خلک دي. نو چې دا بت پرستان موږ راجمع شو دومره ډېر، خاص کر د عربو، نو موږ د نبي علیه السلام خلاف څه ونه کړو، ډېر نقصان به ولې وکړو، ول مسلمانان به رسېلمه نه ختم کړو. نو اعتراض یې وکړ چې که نبي علیه السلام د بتانو نه یېرېږي نو موږ خو په خپله باندې ډېر زیات یو، موږ خو ډېر څه کولی شو. نو په ننني سبق کې د هغې د دې دمکۍ جواب دی چې که تاسو ډېر یې نو بیا هم الله تعالی نبی علیه السلام ته فرمایي چې ته ورته ووایه چې ان ولي الله الذي نزل الکتاب، زما امداد کوونکی هغه ذات دی، زما امداد کوونکی په دې حالاتو کې الله دی، والله هغه ذات ته چې نازل کړی د کتاب. ولی مشهورې معنی چې کوم دي نو دوه معنو باندې راځي زیات مشهور. ولی په معنی د دوست سره هم راځي، لکه موږ وایو دا د الله ولی دی، د الله تعالی ته ډېر نږدې دی، دوست دی. او ولی په معنا د امداد کولو او د حفاظت کولو سره هم راځي. دې ځکه کې په معنا د حفاظت او د امداد سره دی چې یقینا الله تعالی امداد کوونکی دی، حفاظت کوونکی دی. دا معنی شو. اوس د الله تعالی نبی علیه السلام ته وایي ته د خلکو ته ووایي چې زما محافظ په دې لاره کې چې تاسو ټول یو شئ او دومره زیات نه، زما محافظ او امداد کوونکی الله تعالی دی. نو اوس مشرکانو به لازم اعتراض کولی دا خو هسې دعوه ده چې الله تعالی ستا مرسته کوي. مشرکانو به لازم ویله چې الله تعالی ستا مرسته نه کوي. نو د دغې مرستې او امداد باندې دوه دلایل ذکر شو. یو دا دی نزل الکتاب چې نازل کړی د کتاب، کتاب د مراد قرآن دی. نو که نبي علیه السلام ته الله تعالی امداد ورسره نه وي، دومره اسماني لوی کتاب یې ورته څنګه نازلوو چې امداد ورته الله تعالی نه کولی. اگر چې د الله تعالی د نبی علیه السلام سره د مرستې نور هم ډېر شواهد او ثبوتونه موجود وو، خو نبی علیه السلام د الله تعالی د کتاب ذکر وکړي چې قرآن ورته یاد کړي چې الله تعالی زما امداد ځکه کوي چې ما ته لوی کتاب نازل کړو، نو زما امداد کوي. ځکه چې اصلي جګړه او دښمني د کتاب نه جوړه شوې وه چې په کتاب کې کم هدایات او کم احکام د شریعت مشرکان د هغې مخالف او هغې نه منل، لانجه دې ځکه نه جوړه شوه. نو د دې کتاب ذکر کولو سره ظاهرا دا معلومه شوه چې د الله تعالی امداد د نبی علیه السلام سره یقیني ورسره دی، ځکه چې کتاب دپاره انتخاب کړی دی، امداد به یې لازمي کوي. او چې امداد یې نه کوي نو بیا خو د کتاب د نازلولو فایده هم رانله، ځکه دا کتاب د دنیا ګوټ ګوټ ته رسول غواړي، دعوت به غواړي، بیان به غواړي چې د هغې نه مخکې نبي علیه السلام وفات شي، شهید شي، نو بیا خو هغه مقصد حاصلېږي نه. نو کتاب نازېدل دا دې لپاره دلیل شو چې د الله تعالی امداد د نبي علیه السلام سره دی. خو دې سره سره کافرانو ته خبرداری شو چې کافرانو زمونږ او تاسو دښمني صرف د قرآن په وجه باندې ده. الله تعالی زما امداد کوي نو د دې کتاب په غالب کولو کې به خامخا زما مرسته کوي، او د دې کتاب چې څوک مخالف او دښمنان دي الله تعالی به یې خامخا ذلیله کوي.
اوس دا خو د پیغمبرانو شان ډیر لوی دی یقینا چې د الله تعالی امداد ورسره دی او دا تقریبا د اکثر چا ذهن مانو اگر چې تعصب په بنیاد په خلکو اقرار او اظهار نکاو خو د نبی صلی الله تعالی امداد بشک ورسره به دې کې شک نشته د دې وروسته الله تعالی یو عام قاعده ذکر کړي چې وهو يتولى الصالحين او دا الله تعالی امداد کوي د نیکانو خلکو نو چې د عام مسلمانانو نیکانو خلکو امداد کوي نو پیغمبران خو بدغه منصب کې ټول نو چته درجه والا خلک هغه سره به خامخې امداد کوي نو بیا د کتاب د نازلېدلو خبره به کې علاوه شو د پیغمبري خبره به کې لا نور زیاته شوله چې د پیغمبر علیه السلام راسته به لازمي کوي خامخې به کوي صالحین معنی د ذکر کې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما کړی دا چې صالحین دلته کې مراد هغه خلک د کوم توحید قایل دي د شرک خلاف نو دغه صالحین دي او د توحید والا خلکو به الله تعالی مرسته کوي نو ذکر د پاک عقیده والا خلکو سره الله تعالی مرسته کوي چې عام انسانان نو مقابله د هغه کس کې چې هغه پیغمبر هم ورسره دی هغه د آسماني کتاب نازل شوی دی دغه د الله تعالی امداد یقیني دی او که ټول دنیا رايو شي دغه خلاف شي نو هیڅ هم نشي کولای والذین تدعون من دونه او هغه کسان چې تاسو را بلای من دونه بغیر د الله په دې آیاتونو کې د بوتانو کمزوري ذکر کیږي چې بوتان څومره کمزوري دي او دا څومره عاجز دي نو چې کله دومره کمزوري دي نو د دې عبادت کول د دین امرسته غختل څومره غلط کار دی او بیا خاص کر د الله تعالی په مقابله کې او د اسلام او د شریعت او د قران په مقابله کې د داسې کمزوري مخلوق تابعداري کول او داسې ناجایز کول د انتهایی د بیوقفتیا علامه ده نو الله تعالی والذین حق کسان تدعون تاسرا بلی من دونه بغیر د الله نه لا یستطيعون نصرکم هغوی امداد نشي کولای ستاسو هغوی وس نه لري نصرکم د امداد کول ستاسو سره امداد وس نه لري او مخکې د الله تعالی مثلا هغه تاسو ورته چې الله تعالی د نبی علیہ السلام سره مرسته کوي خود امنه کانو خلکو سره مرسته کوي او تاسو چې چانه سوالونه کوي چانه دعاګانې غواړي دغه خلک تاسو سره دغه مخلوق تاسو د امداد کولو بیخي وس نه لري ولا انفسهم نه د خپل ځانونو د خپل ځان بل خو لا ورسته د خپل ځان سره هم مرسته نشي کولای ولا انفسهم نه د خپل ځانونو سره یو سوالون د امداد کولی شي نو ولې ځکه کې د حقوقي کامله کمزوري ذکر شو ځکه تر چا بندګي کې د چا عبادت کې چاته الٰه وي دغه مقصد د بار به وي چې د دشمنانو مقابل کې تاسو سره مرسته کوي ستا حفاظت وکړي او ته چې کوم سغواړي غو بدل درکې نو چې کله یو د مخلوق چې ځان سره مرسته نشي کولای او ته د امداد غواړي او ته عبادت کې د وړه زیاته بیوقفتیا شي وَإِن تَدْعُوهُمْ كَتَاسِرَ أَوْ بَلَيْ دِي لَرَا دي بوتانو لَرَا إلى الهدى هداية يعني سامي خبرت لا يسمع دوی تاسو خبر نه اوري د هدا معنا مخکې دا مضمون مخکې تر شوی دی د هدا نه مراد دغه دوه احتمالونه کې درې شي یا دا د چې تاسو را بلای د بوتان ویخي خبرې د بوت توجه د سم خبره باندې عمل وکړه نو بوت خبره نه اوري هغه باندې عمل کولای نشي او دغه احتمال به مخکې موږ دا ذکر کړو چې د هدا نه مراد را بلل هغه خبرې د مشورې که تاسو بوتان نه وغواړئ دغه مشوره خلک موږ څنګه چلو بوت تعالی ایس مشوره درکولې نشي ایس تعلیم تعالی درکولې نشي د دې واس نه لري نو لا يسمع دوینا ورید خبرې وتراهم تبيني ربطان ينظرون اليك جدي وګوري تاسو ته وګوري بوت او تصویر د دې سجده ته ګوري تبج د ماته ګوري د ښکاری وهم لا يبصرون او دوی هیڅ سم نه ني یعنی دوی کې اس سترګې سازي کړل یو نقشه غونته کړه نو ته چې وته ګوري نو صاحب خیال دی چې دا ماته ګوري خو بده کې د لیدلو طاقت نشته بده کې سریب رسا نشته ژوند نه لري روح نه لري لیدل بده کوم ځکه نه وي